نو د دې سره اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې نه نوځي او دا هغه سره په برکت د غنم بوټي ترقی کوي. نو دا بوټي چې ترقی وکي نو هغه اجزا د سره په دې غنم کې گویا کې حلول وکي او پکې نه نوځي. هغه غنم بیا تخوري کنه چې د چا تربيت په غلو شوی. سوچ کولو آی ویل والله اوس پوش. طالبان وایي چې چرګ نه خورم. ولی وی الانسان یاکل الدجاجه، انسان د چرګ غوښه خوري، او الدجاجه یاکل القزره، او چرګ چې دا اغل خوري. نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شو، والدجاجه یاکل القزره دا کبرا شو. نتیجه سره وته الانسان یاکل القزره، انسان غل خوري. چرګا انسان چرګ خوري او چرګ غل خوري. نو نتیجه دا وته چې انسان غل خوري. د دې چرګ زمونږ د بدن تربیت په خوراک کیږي کنه کیږي؟ خبره کوي. د دې بدن تربیت په څه کیږي؟ په خوراک کې. وګوره کم معشوم لا چې خزه ته ورکی، خزه دونی مکالو کې دننه د دې خزه په تمام زامنو دا جنه حرام ده کنه؟ او کذالک دې د دې خزه ټولي لوري په دې حالت حرام دي کنه دي؟ ولی زکه چې د دې خزه د یو ساس کی پایو د دې معشوم بدن تربیتو، نو گویا د دې یو ساس کی پایو پایوس کې دا معشوم د دې خزه د بدن جز شو. دا داسې شو لکه د دې لور یا د دې زوی. نو خپل لور او خپل زوی باندې خپل خور روانه ده، دغه چې پای ولا ورکی اومم پر روانه ده، ځکه چې په دې رضاعت سره دغه د بدن پرورش په دې اساس کې باندې وشو. نو دا د دې خزه د بدن جزء ګرځیدو. نو خپل د بدن اجزاو کې یو بل سره نکاح جایز نه ده. نو لا محاله هغه ماشوم سره د خزه د لور یا د زوی نکاح جایز. دا مې دې پورې درته وې چې د غنم تربیت په سره کیږي، او سره چې دا د انسان ګندګي ده. اوس چې الته جنس بدل شو، هغه سره بوټه شو او بوټه غنم شو، نو غنم مال خوراک روا شو ځکه چې جنس بدل شو. بل دا چې اکثر لره حکم د کل وی، ته چې روان نیر کې متیاز یو کې اوس پکې متیاز یو کې هم دغه ځین او بس کې نو سکل روا دي ته نه دا خبر کته کوي. اوس تلاو دے لس پلس لس گزدا سے لسدا سے لسدا سے لسدا سے او ولاره وبدي او لس پلس د دې ولاره مو چې لس پلس حکم په شان د جاری و دي. التپکی متیاز یو کا التم د دې تلاو نو بس کل روا دي کني. وجه صدا چې اکثر لره حکم د کولی، نو لګه پلیتی پکې وراغه او اکثر پلیتی دي، نو گویا حکم د کل شو اکثر پاکی. نو عرض بداو چې په تبدیل د جسم سره تبدیل د حقیقت راځي. نو عرض بداو عزیزان چې الله وغواړي نو گناہ په نیکای بدل کی. نو گناہ په نیکای څنګه بدلی؟ مولانا روم لیکلی دي چې یو خزو او خاوند ډیر غریبان، دا واوره ده چې زمونږ د ملک بادشاہ له چې څوک توفه او ډالۍ یوسی، نو
ا بادشاہ ولا ډېر انعام نو د خزه خاون ته وای چې سړیتم ستوفه د بادشاہ له یو څه چې انعام درکې ډېر غریبان دي نو بادشاہ د خزه ورته چې داوي نو میړه ورته وای چې خزه خدای سپیره ما نو ما سره څه توفه ده چې بادشاہ له یو ول سړیا نور څه خو نشته خدا باران شوه دی او دا ډنډې دي ډېر خسته او بدی پکې د پشکال دا بدر ته منګي کې واچو ما بادشاہ له دا پشکال دوبو د ډنډو نه منګیا ولا ډکو خله ولا وتړلا او بادشاہ د یو میاشت په مزل باندې لره خزا ور سره وته میړله منګیا ور په سر کو او د خدای په امان ورته وې رسخت کو داته واپس کور ترال چې واپس کور ترال نو او د سیو کو مصلی واچولو په 2 رکعات نفل نیت وتړ مولانا روم وی چې زن مصلا باز کردا از نیاز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز خزی مصلا چولا پمانزو دردا پمانز کی دعا کئی رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگارا خاون میں د یو میاشت په مزل باندې بادشاہ لا تو فروان کړه خدای صحیح سالم اورسه او په ډکه منګول راولا خزه دعا اوس دا توقع مونږه د خپل خزونه نشو کوله چې مونږ چرته دا سره روان شو زمونږ خزه په نفل ودرېږي او دعا به وکړي چې خدایا خاون میں دا یقین ما ته د خپل خزونه نشته او بیا د پاکستانو خزونه تجربه وکي او خزه توای چې خزه ز دوبه تلاړم مزدورای پسې ته تیوزاو یو 10 منټه بعد بیا کور تراشه دا خزه دی وګوره چې په ګډې دوبه یو کپ منځ بناست دا سمل دا ملک دی په دې ملک تصور مکوا چې یا به سړی چرته د انسان په شکل وګوره او یا به خزه چرته د انسان په شکل دا تصور مکوا دا دومره شرمېدل او لچر او بے حیا ملک شو چې الله دې امان وختي چارته یو چټ راوړو اخبار پیس یو سړي بیان ورکړی دی چې سوشلیزم زما ایمان دی او سوشلیزم زما دین دی نو ما هغه سړي ته وایي چې خبره دادا چې دا ګناه د دې سړي نه ده دا ګناه په ملک د ملک د حکومت ته او د ملک د قانون ګناه ده کبدې ملک چرته د سړي د زوی حکومت وې او د انسان د بچو حکومت وې او د ملک حکمران طبقه کې انسانيت وې نو زبر د ملک سربرایم او زما ملک کې زما د ملک اخبار با د کفر بیان څنګه ورکړي سوشلیزم
که ایمان شته نو سوشلیزم ستا ایمان څنګه دی؟ ایمان خو اول دی خره نه خیله پرتوګې ناباري ته وګوره چې ته خو اول د ایمان تعریف وګوره چې ایمان وایي څه شي ته. ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. پیغمبر چې کوم قانون د خدای نه راوړی دی په هغې یقین کول دې ته ایمان وایي. نو ته چې سوشلیزم ته ایمان وې بې ایمانۍ ته ایمان ویل دا څه عقل؟ اوس دا سړی چې راونیسې سرلاندې او خپې پاسې ځوړن کې او ورته وایي چې اوس دې څه ایمان دی لکه تماشه د ځانو. ته وګوره چې د ده ایمان اوس څه کي، د ده دا ټیزونه بیا وګوره. خو ملک بے حیا او دوس ملک دے او سوخت مزدست صرافان جوہر ناشناس قیمت خرمہر را بادر برابر میں کند. ویس و ظلم لاسونو دا جوہریانو چې د جوہری په دکان ناسته او نظر نشته روم دے نو د کنجی کی قدر د لالو گوہر سره برابر. رحمان بابا وی چې په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو 300 کالو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو. دانن ستا په ملک ساز تاسو ورشي د جمعې د ورځې د هر یو د اخبار د منځ وګورئ چاته چې دوی مخزین دي که څه بلا ورته وایي د ملک د ښځو فوټوان پکې وګورئ تصویرونه پکې وګورئ هغه ګډېدا او هغه ډانس پکې وګورئ. دا اخبارونه مونږ کور ته یو څه زمونږ لونه او زمونږ ښځې دا بیا ګوري هغه ښځې هغه جامې هغه شان او شوکت ګوري او زمونږ ښځې چې مونږ ته وګوري او د ګیرو ته مو ګوري او د شډل پډل ته وګوري او چې کورې وران شه چې وران دا څه په خره وړېدلې دا ستاسو مل بیا دا ته خبر دا شرمېدلي د بې حیا بچي. د هندوستان نه یو اداکار را روان دی څه نام یې ها څه نام یې ها دلیپ کومار وګوره دا وګوره د هندوستان نه د سینما یو اداکار را روان چاته چې بالفاظ دیگر یو دم را روان د ملک لوی لوی معززین لوی لوی شریفان لوی لوی باعزت باوقار خلق داغه د پاره اوس نه بیانونه ورکړي چې داغه د راتلو طریقه بچي. دعوت ولا چا ور کړی چې راشه دا بم چرته په اخبار کې نه اوریدلی چې د کعبه امام ته د پاکستان حکومت دعوت ور کړی چې راشه لیدلی ای چې راضی په خپل راضی. د هندوستان یو اداکار تا ستا د پاکستان حکومت دعوت ور کړی چې راشه نو په دې چې کومې پیسې براټولې و هغه پیسې به مونږ په یتیمخانه کې لګوو. نه تاسو به وګورئ په صوبه سرحد کې چې هغه کتوله به څومره ښځې دي او داغه کتوله به څومره سړي دي. وای دا شرمېدلي دي که نه دي ته دا مو وایه خدای دې طوفان نوح په دې راولي چې تباه او برباد شي. دې نه بعد دې خلقونه
دا توقع کول چې دا بچرته د سړي زامن شي یا دا به انسانیت زده کی چې د کم قوم مزاج دای د کم قوم عقل دای فهم دای چې داغه ټول اجزا دم ته پلار حوارولو باندې صرف کیږي هغه څه قوم یا هم څه خلق خدای چې سکه ډیر خط هغه چې سکه مون سره چې سکی ډیر خطي مون کې زید مون د دې اهلی کپ بمونو الوزو کرا کټرا باندې را غورځيږي کيو بل اول سره پتا سو د بنی اسرائیل عذاب نه دی نازل فقتلوا انفسکم بنی اسرائیل ته وویل شو چې توبه بم ال قبليږي چې تاسو خپلو کې یو بل مړ کړئ نن موږ خپلو کې یو بل وجه ستا توبه نه قبل په توبه ته پوهیږي نه نو چې د کوم ملک د حکومت بیا هغه حکومت لا چې کوم خلق کار کوي دا حکومت وزیرانو لا په اخبار کې وګورئ زرګونه خلق ناس کې او داغه درفشانی او تاسو وايي په ایمان په دې تمام پاکستان کې د یو وزیر تقریر د دې قابل دی چې څوک واوري د جنیجو تقریر د دې قابل دی چې تی واوري د ضیاءالحق تقریر د دې قابل دی چې تی واوري صحیح معنوں میں د دې قوم دا لو جورس تیریږي وې زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان ته لاندې د ځان ورنا کوي زاغان کې لاست په سر د سروي تو تیان ته لاندې د ځان ورنا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان ته لاندې د ځان ورنا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي نن رزله د زمانه هغه خلق دی چې کوم رزله او د زمانه ته لارې اواري لارې ورته برابرې لوی رزیلان دا خلق ستاد ملک دا کنجر او دم مزاج خلق وګورئ